السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دولسم سپارہ سورۃ ہود آیت نمبر دا پنزلسم آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. د ما ډېر عزتمند اوریدونکو دا دو آیتونه چې دي دا ډېر موږ د پاره د فائدې آیتونه دي. په دې کې الله رب العزت فرمایي من کانا یرید الحیات الدنیا، چوک څه د دنیا ژوند غواړي، یعنی د دنیا ګټه چوک غواړي، د دنیا فائدې چوک غواړي، مال او دولت غواړي، شهرت غواړي، مطلب دنیا غواړي، دنیا کې هر څه غواړي. وزینتها او د دنیا ښایست غواړي چې ما ته دنیا ملاو شي او د دنیا ښایست ملاو شي. نو دې دپاره دی څه کوي؟ دې دپاره دی ځانه دیندارې جوړ کړي، یعنی دا دین دې دپاره کوي چې ما ته دنیا ملاو شي. دا ظاهراً چې دی ځان جوړ کړی وي یو د نیک سړي شکل، یو د تقوادار سړي شکل ځان نه جوړ کړی وي، د دې په زړه کې اصل مقصد دا وي چې ما ته دنیا ملاو شي، د دنیا خلک په ما اعتماد وکړي، د ما کاروبار ښه شي، د ما دوکانداري ښه شي، د خلک وایي چې دا خو ډېر نیک سړی ده او دا ده. نو چې د ما شهرت هم وشي او ما ته د دنیا ښایست هم میلاو شي او ما ته د دنیا ګټه هم میلاو شي، دې دپاره د نیک عمل کوي. نو الله فرمایي نوفي الیهم اعمالهم فیها. نو الله فرمایي مو پورا ورکو داسې خلکو ته بدل د دې عمل په دې دنیا کې. یعنی د دنیا به ورته ښکلي کو، د دنیا به ورته ویر کو، مال او دولت به ورته ویر کو. وهم فيها لا يبخسون، او هغوی سره به هیڅ کمی نه کیږي، ځکه چې دنیا یې غوښتله کنه، دیني کولو د دنیا دپاره، دعاګانې غوښتلې دنیا دپاره، ځان یې دیندار کړی او دنیا دپاره. نو الله فرمایي چې موږ به دنیا ورته ویر کړو. خو الله فرمایي چې آخرت کې به د دې خلکو څه حالت وي؟ اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار. په آخرت کې به د دې خلکو سوا د اور نه، سوا د جهنم نه نو هیڅ دوی ته نه میلویږي. وحبط ما صنعوا فیها، او بیا الله فرمایي چې برباد شولو، ضیاع شولو هغه نیک اعمال چې کوم نیک عمل دو په دنیا کې کړي دي. ځکه چې نیت خبره ده کنه، دا خو ګوره بار مونږه دا خبره کړې ده چې په نیکی کې ټولو نه اول شرط دا ده ایمان نه بعد چې تا کې اخلاص وي، د عمل د الله رضا دپاره وي، او د عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی شوي طریقې مطابق وي، ځان ندیم نوی جوړ کړي، نو دا عمل به قبلیږي. نو دغه عمل چې پکې اخلاص نه وي، دغه دینداری چې پکې اخلاص نه وي، د دنیا دپاره شي، نو الله فرمایي چې قیامت پر ورځې دوی ته به جهنم میلویږي او د دوی هغه ټول نیک اعمال ضیاع شول، کوم اعمال چې په دنیا کې کړي وو. وباطل ما كانوا يعملون، او باطل دی هغه ټول عمل چې دوی په دنیا کې کولو. نو څه میلاو شي؟ یو نیت د وجنه، په نیت کې د دنیا ګټه راغله، د الله رضا را نغله، ټول اعمال ضیاع شول، هر څه لاړل، اخرت برباد شو، تباه شولو. اوس ترجمه ته متوجه شو. من کانا یرید الحیات الدنیا، څوک چې غواړي هغه ژوند د دنیا، وزینتها او ښایست د دنیا، نوفي الیهم نو پورا ورکو مونږ هغوی ته اعمالهم
بدلا د عملونو د هغوی فیها په دې دنیا کې وهم فیها لا یبخسون هغوی سره به په دې دنیا کې هیڅ کمی به نه کیږي. اولئک الذین لیس لهم دا هغه کسان دي چې نشته دوی د پاره فی الاخرت په آخرت کې الا النار مگر اور وحبط او ضیاع شولو برباد شولو ما هغه څه صنعو چې جوړ کړي وو دوی یعنی چې کوم نیک عمل کړي وو دوی فیها په دې دنیا کې وباطل او باطل دي ما هغه ټول اعمال کانوا یعملون کوم اعمال چې دوی به کول په دنیا کې. الله تعالی د په دې سبق باندې متپویا الله تعالی د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر